أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. سورة النجم آخری رکو دا. مخی آیتونو کی ردو پا خلقو باندې چې هغوی ملائک د الله سره شریکان کړي وو. ملائکو ته د الله لوڼی وې، ملائکو له نوم د زنانو ورکاو، څه دلیل ورسره وو نه. ګمان پسې تلو نو ردو د هغوی باندې مشرکین بالملائکه باندې تذکره د دې وا چې او ته ستا دپاره تعلیم هدایت ستا دپاره څه دي. دغه مشرکان د دې نه مخ اړوه چې هغوی صرف دنیا غواړي، آخرت سره یې څه کار نشتی، آخرت طرف ته توجه یې نشتی. شرک اخته دي، د قرآن نه اعراض کړلی. نو ته هم هغه پرېږده. ورپسې دلایل په توحید باندې مسله د توحید وا، دلیل په توحید باندې بیا دا خلکو د پاره چې توحید منل نو د هغوی د پاره بدله ایمان یې راوړلی، توحید یې منلی، شرک نه ځان بچ ساتلی، د هغوی د پاره جنت دی. څه ګناهونه خو کېږي الله به ورته معافي کوي. غټو ګناهونو نه ځان بچ ساتي، کچرې وشي توبه وباسي. واړه ګناهونه په نیکو باندې، په نیکو اعمالو باندې معاف کیږي. د انسانانو د پیدایش تذکره مو کړه دلیل په طور باندې. الله رب العزت عالم الغیب دی، په هر څه باندې خبردار دی. د انسان کمزوری او د الله رب العزت علم د هغې تذکره وکړه پکې. اوس دې ځینه بعضې زواجر ذکر کوي، تخویفات پیش کوي. دا به هم ذکر کوي چې انسان د پاره به صحیح. بعضې خلک داسې وایي هلکه 1000 ګناه دي زما په غاړه. دلته د هغې باندې به هم رد کوي چې د بل ګناه څوک نشي اغستی، هغه ته به د هغې ګناه بدله میلاویږي. چا که ورته خونه ښودلي هغه ته به پکې حصهدار یي، لیکن دا نه کېږي چې د هغه نه دې بلکل معاف شي او دله دې ورکړی شي. داسې نه کېږي. بیا یو خبره پکې دام راځي، یو سړی دی نیک اعمال کوي، نو د بل په نیکو اعمالو باندې سړی په خپله باندې نشي پورې وتی. نیک اعمال دی یو کوي او پورې وځي دی پې بل. بعضې اعمال داسې دي چې د هغې ثواب رسي، هغه جدا مسله ده، د هغې تذکره پکې هم راځي لګه. بیا مسله توحید او په هغې باندې دلایل. بیا تذکره د دې به هم کوي. رد بکی په خلکو باندې چې هغوی
ستوري د الله سره شریکان کړلی، ستوري د هغې عبادت کوي، د هغې بندگی کوي. مشرکین بالکواکب ورته وایي، نو هغې باندې مرد کوي. بیا تخویب په دې باندې پیش کوي چې مخکینی قومونه تباه شوي دي. د نوح علیه السلام قوم ته ګوره، عادیانو ته ګوره، سمودیانو ته ګوره، د لوط علیه السلام قوم ته ګوره، د موسی علیه السلام د قوم تذکره فرعونیان، د هغې تذکره مختصر غونته کې اشاره ورته کوي. آخر کې بیا مسله د توحید ترغیب قرآن کریم ته. افرایت الذی تولی، آیا لیدل تا هغه سړی چې مخې اړولی، شا کړي دا دین ته شا کړه وګرځېد، واعطا قلیلا واکدا، او ورکړه وکړه لږ، واکدا او بن شو، ستړی شو، بس یې کړو. عنده علم الغیب فهو یرا، آیا د ده سره د غیب اوس علم شته چې دی په هغې باندې اینی خپل نجات، دته څه شیخ کاري مخې ته زه پورې وتم وایي. بعضې خلک وایي پلانکې خو پورې وتی دی وایي، نو د ده سره څه علم شته د دې باندې چې دی پورې وتی، د دې خپل نجات لیدلی شته داسې. ام لم ینبأ بما فی صحف موسی، آیا نه دی خبر شوی دی په هغه څه باندې چې په صحیفو د موسی علیه السلام کې و، و ابراهیم الذي وفا، او ابراهیم علیه السلام صحیفې هغه ابراهیم علیه السلام چې هغه وفاداري کړله. صحیفې د موسی علیه السلام وی، د ابراهیم علیه السلام وی. بعضې وی مخکې موږ یو ځای کې ویلو غالبا صحیفې د موسی علیه السلام وی، د ابراهیم علیه السلام وی، او د شیس علیه السلام وی. دا دریو نو 13 صحیفې د موسی علیه السلام دي، 10 صحیفې د موسی ابراهیم علیه السلام دي، او 15 صحیفې د شیس علیه السلام دي. دغه عام طور باندې ذکر کیږي، لیکن صحیح احادیثو کې د دې څه تذکره نشتی. خو دي سلی صحیفې دي راغلي چې څومره دي څومره نه دي، د دې تذکره په صحیح احادیثو کې نه میلاویږي، خو د علماو په اقوالو کې میلاویږي. نو آیا دې خبر شوی نه دی د موسی علیه په هغه څه چې موسی علیه السلام په صحیفو کې و، ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې هغه ابراهیم علیه السلام چې هغه وفاداري کړله، د موسی علیه السلام واقعات دي، ابراهیم علیه السلام واقعات دي. ابراهیم علیه السلام څه کړلي، موسی علیه السلام څه کړلي، هغه ټول خلکو ته مخې ته دي. ای تذکرې قرآن کریم کې ځای په ځای باندې څه شوي دي. موسی علیہ السلام هم ځان کړول لے، ابراہیم علیہ السلام ځان کړول لے. هغې چې کوم تعلیمات ورکړلي هغه تعلیماتو باندې مخکینو خلکو لا په هغې باندې تلل پکارو، دوی لا نړل، په هغې باندې عمل یې ونه که. نو که چا د موسی علیہ السلام په دین باندې عمل کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې، نو ټیک دا هغه هم کامیاب و. د ابراهیم علیه السلام په دین باندې عمل کړی و د هغه په دور کې، هغه هم کامیاب و. په دې دواړو کې دا خبره وه الله تزر وازرة وزر اخرى، چې نشي اوچتولی یو بوج اوچتونکی بوج دبل. یو ګناهګار سړی دی د هغه ګناه څوک اخیستی نشي، په ځان باندې بار کولی نشي. زه دا 1000 ګناه زما په غاړه، دا اوس څنګه پښتو کې خلکو به وي مقتدیانو به وي الا بلا برګردنی مولا، ویسه چې دی مولا په غاړه، مولا پسې راپاسې مولا ورته وی نه
وی عادی ده که بدی ده په گردن نه مقتدی ده یو تاړی بل تاړی نه خبره دا ده الله تزر وازرة وزر اخرى سوچ کم گناہ کوي نو گناہ به هم هغه ته ملاویږي سزا به هغه خوري دا موږ دنیا کې ګورو یو سړی د جاړو ګولۍ خوري نو جاړ دی یو خوري او خېټه د بل خرابېږي هېڅ خو نه کېږي جاړو ګولۍ چې چا خوړله نو خېټه به د هغه خرابېږي جمال کوټه چې چا خوړله نو خېټه به د هغه خرابېږي چا چې نه ده خوړې د هغه ولې خېټه خرابېږي ایزا ګناه دې زما په غاړه ته یې وخوره جمال کوټه ته وخوره او ګناه دې زما په غاړه خېټه دې زما خرابېږي زه به لیټرین کې ناست یم الله تزر وازرة وزر اخرى او چا چې څه کړلي هغه ته به د هغه بدله میلاویږي ولیس للانسان الا ما سعى او دویمه خبر دا چې نشته د انسان په اختیار کې مگر هغه چې کم څه کړلي یو طرف ته د ګناه خبره ده نو بل ته د ثواب خبره ده بل ته د نیکو خبره ده یو سړی نیک اعمال کړلي نیک اعمال بیا هم هغه کم چې ژوندی دی که مړلی د هغه دپاره بعضې کارونه کیدی شي حج دی سړی ژوندی هم دی خو تلی نه شي نو حج بدل چاله کولی شي سړی مړ شو نه شي کولی حج بدل کولی شي دارنګې زکات دی زکات ورکولی شي لیکن منځ دی روژه ده دا نه شي کولی کنه دلته خلک به لګیا دو ازا زما پلار نیکه دی مونږ نه کوي د هغه لپاره به زه کوم ځه داسې نه کېږي دا کم چا باندې چې فرض دي هم هغه به یې کوي یو خبره مونځ دی روژه ده د حج باره کې خو صفا حدیث کې دي هغې باندې خو ټول متفق دي حج دی زکات دی دا ټول دا خو کېږي روجه ده روجه باره کې یو خبر راځي پاغي کې زمونږ احناف پاغي کې تعویل کوي سړی مړ شو روجې نه دي نیولي نو اوس چې هغه وصیت کړلی زما روجې د هغې فدیه هغې خو فدیه شته نو مالی هغه کیږي بدني نه کیږي نو یو سړی روژه د بل دپاره نشي نیوی فرضي روژه اوس سړی وایي چې هغه باندې سړی خو مړلی روژې پرس پې پاتې نو چل وکړم دی روژه نشي نیوی دی به د هغې فدیه ورکوي ژوندی وارث چاته چې وصیت کړلی هغه به د دې فدیه به ورکړي خلاصه بشي مانځه باره کې خبره داسې ده چې فدیه نشتی حقیقت کې خبره دا ده چې فدیه نشتی ولې منځ په یو حال کې معاف نه دی دومره حال کې چې یو سړی سر خوځولی شي قدرې دومره حد کې چې یو سړی هوش و حواس کې دی او سر خوځولی شي نو دی به مونځ کوي دی پروت دی مونځ به کوي اوبه نشتي تیمم به کوي تیمم نشي کولی یا داسې ځای کې دی چې هلته کې شی شتی نه د هغې مسله ذکر شریعت هم د هغې حل ذکر کړلی چې تیمم نشي کولی او اوبه هم نشتي تیمم د چې کوم څه باندې کېږي هغه شی هم نشتي داسې ځای کې دی دا خو ډېره مشکله خبره ده لیکن نه که چې دغسې شي هم نو څه چل به کوي دې ته فاقد الطهورین خبره کوي بعضې علما وایي چې دی به مونځ په بې اودسه کوي بیا پکې د علماو اقوال دي څوک وایي نه به کوي دا مونځ به پاتې کوي رستو کوي به چې کله ورته
څه شی میلاو شو یا تیمم د پاره یا د اودس لپاره ناغه به بیا تیمم وکړي یا اودس وکړي بیا به مونځ کوي مونځ قضا کیږي بس شی شته نه ابل نور وی نه مونځ به دی کوي نو بیا به دوه قولونه دي یو دا دی چې دغه مونځ چې د وکړو دا اوشو خلاصه شوه که نه دته چې کله اوبو یا تیمم دپاره څه میلاو شو نو دی به بیا مونځ کوي نو بعضې وایي کوي به بعضې وایي نه به کوي بس هغه کوم چې کړلی پوره دی هغه بس الله اینی که بهرحال یو سړی ناجوړه دی دومره حال کې دی نو روژه هغه مونځ نشي کولی په ولاړې نشي کولی نو په ناستې دي کوي په ناستې نشي کولی نو په ملاستې دي کوي په اشاره باندې د سر په اشاره باندې اوس د دې نه هم دی وغورځېد سر دی نشي چوتولی دی دومره غورځېدل دی چې دی په هوش حواس کې نه دی نو که یو مونځ دوه درې څلور پنځه نو دا بیا وروستو کوي او که نه د پنځو مونځونو نه زیات شو شپږ شو اووه اتلس لس شو دوه ورځې درې ورځې څلور ورځې میاشت دی دغسې خلک ورته په کوما کې پروت دی وایي بېهوشۍ په عالم کې دی نو دا مونځ دته بیا معاف دی چې د شپږو نه زیات شو بیا معاف دی ورته او که د شپږو نه کم دی نو دا به دغه مونځ چې کله دی د دغې بېهوشۍ د عالم نه ووت نو دی به بیا کوي ولې لږ دي ووایي کې په اسانه باندې به وکړي روژه ده یو سړی په بېهوشۍ په عالم کې دی روژې ونه نیوه نو د ده بیا فدیه ورکولی کېږي د هغې بیا ځان له نورې مسلې دي بعضې شیخ فانی په حکم کېږي او بعضې یو سړی داسې دی چې هغه مریض دی داسې مریض دی چې هغه روژه نشي نیوی روژې ونه نیوه او دی په دغې حال کې مړ شو نو د باندې روژې هم نشتي بیا په دغه حال کې د مړ شوی دی چې اخوا ته دته ټیم نه دی میلاو شوی نو نه پې فدیه شته او نه پې روژه شته که څوک د شیخ پانی په حکم کې دی نو بیا هغه باندې فدیه شته او ښه خبره دا ده چې سړی فدیه ورکړي بهرحال نو هغه فدیه د بل سړی ورکولی شي زکات بل سړی هم ورکولی شي اجازت باندې زما طرف نه به ته زکات ورکړې ستا زکات څومره راځي ابه زه ورکړم ځه ستا طرف نه به زه ورکړم کولی شي حج کولی شي چې هلته کې هغه سړی معذوره شوی دی حج نشي کولی یا مړ شوی دی حج نشي کول نو دا کېږي دا فرضي څیزونه وو اوس نفلي ثواب وربخلی شي لکه حدیث کې راتلو اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث درې کارونه کړلي صدقه جاریه ده اولاد یې پرېښودی نیک هغه دعاګانې کوي ذکرونه کوي مونځ کوي دا ثواب هغو ته پکې میلاویږي صدقه جاریه ده هغه چې استعمالیږي خلک ته فایده اخلي جماعت کې بلب لګول رڼا یې لګوله جماعت یې جوړ کړی مدرسې جوړه کړله کتابونه یې اخیستي دي څه کړي صدقه جاریه ده هغه ثواب هغه سړي ته میلاویږي او دریم د علم خدمت یې کړلی چا ته مسلې بیان کړلی علم یې ښودلی قرآن یې ښودلی سنت یې ښودلی علم یې چا ته زده کړلی نو سړی به مړي دا نور چې اوس په دې باندې عمل کولی کېږي نو هلته کې هغه عالم ته هغه سړي ته چا چې دا چاته علم څه ټکی ښودلی هغه ته به ثواب میلاویږي دا صدقې جاریې دي دا میلاویږي نو دغسې یو سړی دی مونځ یې وکړو نفلي مونځ او یا الله ما ته چې دی چې کوم ثواب ما له ته راکې دا زما د طرف نه پلانکي ته ورسئ دغسې ذکر اذکار دي تلاوت دی سړی تلاوت وکړي نو امام شافعي رحمت الله علیه خو وایي چې دا شونه نه رسي داسې فضول کارونه دي سړی ته خپل ثواب میلاویږي هغو ته نه رسي تلاوت یې وکړو ثواب نه رسي وایي موږ وایو نه دا ثواب رسي لکه څنګه چې دا نور کارونه کېږي رسي دا هم رسي سړی مونځ وکړي
و یا الله دې نفلی مونځ دې دې ثواب هغه ته ورسې، نفلی روژه ونیوه یا الله دې ثواب پلان کې ته ورسې یا صدقه ورکړه و دا دې ثواب پلان کې ته ورسې. دا خیر و خیرات وغیرہ چې کیږي د دې باره کې څوک دا وایي چې دا پلان کې دپاره خپل نیت پوره دی، داسې نه چې هغه ته وایي دا پلان کې دپاره شو، دې ضرورت نشته دی ته. دا ثواب الله رسوي. سړی تلاوت وکړي، یو پاره تلاوت وکړو، دوی وکړو، درې وکړو، وایي دا یو صورت ووې، یو څو آیاتونه ووې، د دې ثواب الله پلان کې ته ورسې، الله یې رسوي. ها دغه قرآن کریم چې کوم ختمونه کولی کېږي، خلک را جمع کولی کېږي او خاص شکل باندې هغه ناسي او پارې تقسیمیږي، د هغې ثوابونه نشته وایي. دا بدعت دی، دا د ځانه جوړ کړی شیخ کار دی، د دې نه ځان ساتل پکار دي. خلک را جمع کېږي، څوک به په زوره وایي او څوک به په پټه وایي، دغه ختمونه دغه نشتي. د دې نه علاوه دا نور ختمونه چې څوک به لکۍ ختم کوي، لکۍ ختم ورته کوي، لکي ورته وایي، او څوک د بل څه شي، څوک بل څه، د دې څه دغه نشته. ها سړی ځان له په قلاره باندې کیني، ګوټ کې یو ځای کې کیني، سړی ځان له ذکر اذکار وکړي او غلی غونته کې پټ په پټه باندې الله ته وایي الله د دا مې څه ووي، دې ثواب ته مال راکړې، دې ثواب پلان کې ته ورسې رسي. بعضې علماو لیکلي دغسې چې دا خلک را جمع شي او قرآن کریم وایي، تلاوت کوي، ختمونه کوي، داسې پارې تقسیم کړلي هغه ختمونه کوي. دغسې که یو سړی لس ختمونه وکړي، 11 ختمونه وکړي، د هغې په ځای باندې یو تن هغه راپاڅېد ځان له په یو ځای کې کور کې دی، بل ځای کې دی، یو پېرې الحمد ووې، درې پېرې قل هو ووې، او د دې ثواب یې هغه مړي ته ورساو چې دا مړي ته ورسې نو دا د هغې 11 ختمونو نه د دې ثواب زیات دی. هغې کوم ثواب نشتی، هغه رسم دی، هغه د خلکو ځان له څه قصه جوړه کړې وه، چا د پیسو دپاره، چا د خوراک دپاره، چا د څښاک دپاره، یو طریقه د خلکو جوړه کړې وه، نو هغه شی خو بدعت دی، هغې نه ځان ساتل پکار دي. او نور ځان له په خپله باندې سړی وایي بخي یې، ټیک ده. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، او یو خبر دا چې نشته د انسان دپاره مګر هغه څه چې کوم کوشش یې کړی. عمل دی یو کوي او عمل دی یو کوي او تنخواه دی بل ته میلاویږي، داسې نه کېږي. چا چې څه کړلي هم هغه ته به میلاویږي. نو د سره اړو څه کړي نه دي، او دی وایي نه د پلانکي په برکت باندې، د پلانکي په توفیل باندې، د پلانکي په وسیله باندې مال دا وکړي. او دغه فضول قصې دي نه، کم کار چې د کولو دی هغه وکړه، نو دی هغه نه کوي، دی د پلانکي په توفیل باندې مال دا کار وکړه. کار دی یو کوي، مټې دی لالا وایي او نوړی دی عبدالله وایي، هغه خبرې قصه ده. مړی دی یو ویل، دغه دی شی دی بل وایي. کار دی یو کوي، ځان ستړی کړی دی یو، او دی وایي په تیاره کې مال د هغه ثواب مال راکړي، د هغه پسې باندې مال دا کار وکړي. بس په دغې باندې الله رب العزت دا رد کوي. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، او نشته د انسان دپاره مګر هغه چې څه کوم کوشش یې کړلی، چا چې څه کړلي نو هغه د هغې اجر به ورته میلاویږي. چا چې څه بد کړلي په انسان باندې وبال به د هغه څه چې هغه کم کړلي، نو بل چاله نه ورکوي بدله سزا. چا چې کړلي نو سزا به هم هغه ته میلاویږي، چا چې نیکي کړله نو بدله به هم هغه ته میلاویږي، بل ته نه میلاویږي. او یا انسان دپاره هغه څه دي د انسان په اختیار کې دي، هغه څه چې د کم کوشش کړلی د چې څه کم څه کړلي په خپله ځان ته پاتې کوي نفلي، او که نه بل ته وربخي ثواب نو وربخلی شي. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یقینا کوشش د خامخا لیدل کېږي. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، بیا بدله ورکولی کېږي بدله پوره. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، یقینا ستا رب طرف ته دی انتها د هر څه.
ورتللی خلق وی که زی نو زی کنډول لی وی چرګې زی دقه دی زی کنډول لی راځي به وته موږ هم دغه خبره ده که زی نو زی دغه دی بل طرف ته تللی نشتی الله طرف ته به ورځې علم دی الله ته د منتها سچ دی الله پہ پوہ دے منگ پہ نہیں پوہ وانہو ہوا ازحاک و ابکا یقینا اللہ آغا خندول کئی او آغا جڑول کئی خندا اللہ راولی جڑا اللہ راولی ازحاک و ابکا چالا خوشحالی ورکینو چالا خفگان چالا سوک خندیون سوک جڑی دغینو چالا چابان خوشحالی راولی وی خندی او چابان خفگان راولی جو وی جڑی وانو هو امات و احیا او یقینا اللہ آغا مڑکول کئی او آغا جوندی کول کئی مرگ او جوند اللہ پلاس کی دے وانو خلق الزوجین الذکر والانسا او یقینا اللہ خلق الزوجین پیدا کری دی جوڑے پیدا کری جوڑے سدی الذکر والانسا نارینا و زنانا نر او مادہ سمرچ گورے مکی منگ ویلیو جوڑی دی دا جوڑے ٹولے اللہ پیدا کر لی نر و مادہ اللہ پیدا کر لی کاغا پا حیواناتو کے گورے کپا چرن پرن کے گورے پونو کے گورے پوٹی کے گورے کنور دین علاوہ نور سچی دیا گورے دل دگے عام معلومی گی دا ورپسی آیتنا چے کم چے دا زندہ سر دی حیوانات دی چرن پرن دی نو پدے کی یو نر دین یو مادہ من نطفتن ازا تمنا دا نطفین پیدا کری ازا تمنا کلچاڑ ولے کی وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى یقیناً دا اللہ پسی مباندی دی آغا دوبارہ پیدا کول دوبارہ راپورت کول دا اللہ پلاس کی دی دبل چا پلاس کی نشتی دا زبانی بسکو ختمی گی آفرائیت اللذی تولا آیا لدلیتا آغا سڑے چی مخی واڑو شائکڑا وآتا قلیلا واکدا ورکڑے اکڑ لگ واکدا استڑے شو بن شو آئندہو علم الغیب فہو یارا آیا دا دسر دا غیب علم شتے چی دے پاغی بانی اینی خپل نجات ام لم ینبا بما فی صحف موسیٰ آیا ندی راغلی دتا خب آغا سو چی پا صحیفو دا موسیٰ علیہ السلام کیوں آیا ندی خبر شوے دے پا آغا سمانی چی پا صحیفو دا موسیٰ علیہ السلام کیوں و ابراہیم اللذی وفا او دا ابراہیم علیہ السلام پا صحیفو کی آغا چی وفاداری آغا ابراہیم علیہ السلام چی وفاداری کرلا سنگ وفاداری دا اللہ سر کرلا دا اللہ دا دین سر وفاداری دا توحید سر وفاداری اللہ تزر وازرت وزر اخرى خبردار نشیو چتو لے یو بوجو چتو ان کے بوج دبل وَعَلَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى او نشتے دے انسان پہ اختیار کی مگر آغا سے چکم سے کر لی یا ندے و بال پا انسان بانے مگر آغا سے چکم کوشش کر لے وَعَلَيْسَ الْإِنسَانِ او نشتے دے انسان دا پارا مگر آغا سے چکم سے کر لی ایمان یو سڑی ندے راوڑے توے ما ایمان راوڑے زما پا ایمان دے پوری وزی نشی پوری ہوتے ایمان بداغا دا پارا خپل لازمی وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى یقیناً کوشش دا خام خالد لے کی گی ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى بیا بدلہ اور کولے کی گی دلہ بدلہ پورا پورا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى یقیناً اللہ طرف تا دا انتہا ستارب طرف تا دی منتہا انتہا دا ہرشی وَأَنَّهُ وَهَا أَزْحَكَ وَأَبْكَى او یقیناً اللہ آغا خندول کے آغا جڑول کے وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا او یقیناً آغا مڑا کول کے جوندی کول کے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْن او یقیناً اللہ پیدا کری دی جوڑے نارینا و زنانا نر و مادہ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا او یقیناً اللہ مڑا کول کے جوندی کول کے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى او یقیناً اللہ پیدا کر دی جوڑے نارینا و زنانا من نطفت اذا تمنا دا نطفینا کلچے اڑولے کی گی وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى او یقیناً دا لا پزیمہ باندی دی دوبارہ راجوندی کول اللہ رب عزتی مولا قرآن و سنت باندی عمل کل توفیق راکی واخلنا الحمدللہ
اللهم قیاسم